السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدونکو ستړي مشئ ماسپښین مو په خیر. د سونو اف ام ریډیو نتورک په خبر د سټوډیوز نه نیغ پنیغه پروګرام د استاسو आवाज او زم خسترامان. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. نن د پیرورز د هجری کال 1440 د رمضان المبارک د میاشتې نه هم د بکرمی کال 2001 د فغن د میاشتې 15مه او د عیسوي کال 2015 د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت زموږ استاسو ملګرتیا د تر 3 بجو پورې او موږ بنن خبره اترې کو چې په خیبر پختونخوا کې او په پوره پاکستان کې زیاتې دونکو آبادی او په دې وجه پیدا کیدونکو مسلې موږ وینو چې د روزانه په بنیاد باندې مهنګای ګرانی د وسایلو کمې مخه ته راځي. نو د په شا باندې د آبادی زیاتوالی عموم یو اهمه سلسله ده چې دای په وجه مسلې پیدا کیږي. هم په دې حواله باندې موږ تفصیلی خبره اترې کو په پروګرام کې بڼومبه برخه کې موږ د متعلقه سټیک هولډرز یا اختیارمندو سره خبرې کوو څوک چې په دې حواله باندې کار کوي. نو اغي سره د خبرو اترو کول نه پس به بیا تاسو لایف کال سم مخلم. د وخت زموږ خوش قسمتي ده چې موږ سره اکرام الاحد سے موجود دي کم چې ترجمان دي د پاپولیشن کونسل اف پاکستان اور په دې حواله باندې د پاپولیشن کونسل اف پاکستان خدمات انتہائی زیادہ دستائیں ور دی. تو آج ہم ان سے بات بھی کریں گے اردو میں چونکہ وہ اردو بولتے ہیں اور پھر میں کوشش کروں گا کہ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں ان تمام باتوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکوں. ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس موضوع پر جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ مفصل بات چیت کیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام کا جو بنیادی مقصد اور مطلب ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ بھی کروں اور پھر آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کر سکوں. اکرام الاحد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو جی خیستہ صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس حوالے سے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے بڑھتی آبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، تو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں. اس کے بعد پھر دیگر سوالات کی جانب بڑھیں گے. جی خیستہ صاحب، میں اس حوالے سے کافی خوش ہوں کہ آپ نے لفظ یوز کیا تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی. ٹھیک ہے نا. آبادی کا بڑھنا جو ہے نا کسی بھی ملک کے لیے وہ کوئی مطلب مشکل بات نہیں، مطلب کوئی ایسی بات نہیں جس سے کوئی تھریٹ پیدا ہوتا ہے. آبادی تو دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں جو اپنی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں، یورپ میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی جی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے نا وہ ایک تھوڑا مسائل پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی آبادی کو مناسب ایجوکیشن دے رہے ہیں، مناسب ان کو اسکل دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک ڈیویڈنڈ ہوگی، آپ کے لیے مطلب وہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے. آپ پڑھا لکھا کے ان کو اچھے اسکل دے کے آپ اپنی اکانومی میں بہتری لا سکتے ہیں. اب جب کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے دنیا کا 5واں بڑا سب سے آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک بن چکا ہے اس ٹائم، اور جس کی آبادی مطلب 241.5 ملین ہے اس ٹائم، جو 2023 کے سینسس کے مطابق. جو سب سے زیادہ اس میں خطرناک بات ہے کہ اس کی اوسط سالانہ اضافہ جو ہے نا 2.55% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ آبادی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کہ جو 40% ہمارے بچے ہیں وہ اس وقت سٹنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں ہر سال جہاں پہ خواتین کی اموات باوجہ حمل و زچگی کی سب سے زیادہ ہے. ہمارا ہر سال 11,000 خواتین ایسی ہیں جو باوجہ حمل و زچگی وفات پا جاتے ہیں. اسی طرح جو نوزائیدہ بچوں کے وفات کی شرح وہ بھی پاکستان ان ممالک میں بھی سب سے آگے ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ زندہ پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں سے 62 بچے ایسے ہیں پاکستان میں جو 1 سال کی عمر سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو مطلب ہم سب کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنی بڑی اپنی آبادی کو دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ہم مناسب ایجوکیشن بھی نہیں فراہم کر سکے. تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے پاکستان ان ممالک میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو یہ ایک کافی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. تو اگر ان سب کا حل مطلب ہم اسی بات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی آبادی کو ایک مناسب سطح تک لائیں اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک پائیدار سطح تک کم کیا جا سکے تو ہم
اپنی آبادی اور وسائل کے درمیان ایک بیلنس لا سکتے ہیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ. چونکہ آج کل کلائمیٹ چینج کے جو منفی اثرات ہیں موسمی تغیرات کے، وہ انتہائی زیادہ ہیں اور یہ ایک بہت بڑا تھریڈ ہے. ہر ایک لے مین یعنی عام آدمی بھی اب اس سے واقف ہیں. یہ مجھے ذرا بتائیں کہ موجودہ جو مسائل ہیں، سنگین مسائل جیسے کہ معیشت اور کلائمیٹ چینج، کبھی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے ان کا بھی کوئی تعلق ہے آپس میں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا دنیا کے جو ٹاپ 3 واٹر اسٹریس کنٹریز ہیں ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، اور پاکستان میں پانی کی قلت کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج کل ہم سب فیس کر رہے ہیں. تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 1951 میں پاکستان میں جو اوسط جو پانی کی دستیابی تھی وہ 5,000 مطلب کیوبک میٹر سے زیادہ تھی، جو کہ اب آج کل وہ 700 کیوبک میٹر پہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ پانی ڈپلیٹ ہوا ہے. اسی طرح جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک میں شامل ہے. تو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو سب سے زیادہ کون سے علاقے افیکٹ ہوئے تھے، جہاں پہ آپ ان کا اگر ڈیٹا نکالے تو جہاں پہ آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاورٹی لیولز بھی زیادہ ہیں، تو وہ ہم کلائمیٹ چینج سے بھی وہی علاقے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ کوالٹی آف لائف پہلے ہی کم ہے اور انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. تو ہم اس حوالے سے کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے کہا نا کہ جو اکانومی کی بات ہے، دیکھیں آپ کی اگر وسائل کے مطابق آپ کی آبادی نہیں ہوگی تو آپ مائنس میں ہی جائیں گے. ظاہر بات ہے آپ کی اکانومی منفی اس کی طرف جائے گی، جو جن حالات کا آج کل ہمیں سامنا ہے. کیونکہ وہی پہلے میں نے آپ کو بات کی کہ ہم ایسا ملک ہیں جس میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کیا ہم ان نوجوانوں کو مناسب ایجوکیشن اور مناسب ان کا اسکل لیول بڑھایا ہے ہم نے تاکہ وہ ہمارے اکانومی میں اضافہ کریں؟ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی پاپولیشن کونسل نے، تو جس کے مطابق اگر ہم اپنی آبادی کو مطلب 2% تک لے آئیں تو ہمارا جی ڈی پی میں 1.7% تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو کہ ہر بندے کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ ہماری دگنا ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہیں، مطلب جو تیزی سے بڑھتی آبادی اس کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے اکانومی سے بھی. بہت شکریہ. یقیناً آپ نے انتہائی مفصل طریقے سے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ بنیادی باتیں تھیں، عمومی طور پر سب اس سے واقف ہیں، لیکن جو معلومات کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس اور پاپولیشن کونسل آف پاکستان جس حوالے سے اس پر ظاہری باتیں کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر آپ نے مفصل ہمیں آگاہ کیا. ان مسائل کا حل کیا ہے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو پائیدار سطح تک کیسے کم کیا جا سکتا ہے اکرام صاحب؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے نا، کہ ہم جب تک ہمارے لیڈرشپ اس چیز کو نہیں سمجھی گئی، انگلش میں کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو مطلب یہ ایک ٹکنگ بم جو ہم پہلے کہتے تھے وہ بم اب پھٹ چکا ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو اون کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ویمن امپاورمنٹ، جو سب سے اہم چیز ہے نا، اس میں آپ خواتین کو ایجوکیشن اور امپلائمنٹ دیں گے تو وہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جو زیادہ خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں انہی کے اندر کنٹرسیپٹیوز کے یوزیج کا وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو جب آپ امپاورمنٹ دیں گے خواتین کو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کنٹرسیپٹیوز ہیں ان کی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی میں اضافہ کریں گے، تو یہ چیزیں مطلب ایک اوپر سے جب آپ اس چیز پہ ٹھان لیں گے کہ جیسے ایران میں، بنگلہ دیش میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس پہ ایک جتنی بھی حکومتیں چینج ہوتی رہی لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا اور اس کو لے کے چلتے رہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آبادی کو پائیدار سطح تک کم بھی کیا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ اس بیس پہ دیا جاتا ہے صوبوں کو کہ جس کی آبادی زیادہ ہوگی. 82% جو ہے نا NFC ایوارڈ کا وہ پاپولیشن پہ بیس کرتا ہے. تو اس NFC ایوارڈ کے فارمولے کو چینج کرنا ہوگا کیونکہ یہ صوبوں کو انسینٹیوائز کر رہا ہے کہ وہ زیادہ آبادی جو ہے نا زیادہ آبادی کریں اپنے صوبے میں تاکہ اس کے مطابق اس کو وسائل ملے. تو یہ سب چیزیں پولیٹیکلی بھی ہمیں دیکھنی ہوں گی
और जो है ना ग्राउंड लेवल पे भी उसको देखना होगा। तो हम सब मिल के जब तक इस पे काम नहीं करेंगे तो तब तक आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा नहीं हो सकेगा। और सर मुख्तसरन ये भी बताएं, लास्ट में अर्ज़ करना चाहूँगा कि पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं वो भी इसी हवाले से है कि लोगों को आगाह करें, तो किन किन उमूर को अपनाया जा रहा है इस हवाले से? बेसिकली हम रिसर्च करते हैं और हुकूमत को हम एडवाइस करते हैं इस हवाले से कि पॉलिसी साजी किस तरह होनी चाहिए। उसके अलावा फिर हम मीडिया के साथ, हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एडवोकेसी भी करते हैं, उनको डाटा देते हैं और बताते हैं कि ये सिचुएशन है, आपको मतलब किन किन एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इकरामुल अहद साहब, आप तर्जुमान हैं पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क को वक्त देने के लिए इंतहाई मशकूर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यकीनन چې په دې حواله باندې کو کتل شي نو دا خبرو کا چې مونږه باقاعده تحقیق کوو او دغه تحقیق په بنیاد باندې چې څومره مونږ سره امور راجمع کیږي نو پالیسی سازی په دې حواله باندې چونکه دا خبره ده چې قومي او صوبایي اسمبلی کوي نو هغه ته چې کم د تجویزونه ورکړي چې څنګه د زیاتیدونکو آبادی د قابو کولو لپاره په بهتره طریقه باندې اقدامات کړي شي. نو دا د دې بنیادی مقصد دی او زموږ کوشش دا وي چې مونږ په دې حواله باندې خبره زکو چې خلک بیدارول دي او خلکو ته په دې حواله باندې خبر ورکول دي چې د ژوند دغه مختلفې شوبې چې کم دی هغه پکې ترسره شي او دا شانتي د انساني ژوند چې څومره امور دي په آی کې چونکې آبادی سره شروع نه دا خبره کومه مونږ نن سبا د ګرانۍ مسلې وینو، مونږ د آلودګۍ مسلې وینو، یعنی هغې د وجې نه بیا موسمیاتي بدلون کې د تغیراتو د هغې د منفي اثراتو اثر وینو. نو دا ټول په مونږ باندې نیغ په نیغه چې کم دی اثر پرې باسي. همدغه شانتي نه صرف په تیزۍ سره زیاتېدونکي آبادي په دې حواله باندې دغه کوي مسله جوړوي چې دا مسله چې کم دی دا د وسایلو کمې پیدا کوي، بلکې دې سره سره که مونږ وګورو نو د دې په وجه باندې د مرګونو شرم ډېره پسې واشي. لکه اوس به ډېر خلک په دې باندې ګوته په خوله پاتې شي یا حیران به پاتې شي چې په تیزۍ سره زیاتېدونکي آبادي ولې د مرګونو سبب ګرځي. ګورئ زمونږ په دې معاشره کې مونږ عمومي طور باندې وینو چې ډېر کم خلک دي داسې دي چې هغې ته په اسپتال کې په دې جدید دور کې هم لکه وړاندې خو هم داسې وو، خو اوس په دې جدید دور کې هم ډېر کم داسې خلک دي چې هغې ته اسپتال ته د رسد موقع میلاویږي چې کله د هغې ماشوم کېږي. نو ظاهره خبره چې ډېرې زنانه په دې وجه باندې د مرګونو ښکار شي، ډېر خلک د خپل ژوند نه تنګ ایله راشي چې هغې ته د وسیلو موجودګي نه وي، نو اکثر اوقات پکې د خودکشیانو په شمېر کې هم اضافه کېږي. دا شانتې مونږ وګورو نو ډېر ځوانان چې کم دی مایوسۍ سره ژوند تېروي، هغې چې کم دی د غربت په ژوند کې انتهایي زیات په بېوسۍ سره لګوي ژوند کوي. همدغه شانتې د دې یو بل اثر مونږ روزانه ګوري دا وینو که نه د کشتۍ پیښه چې یاره په فلاني ځای کې مراکش کې کشتۍ ډوبه شوه، په فلاني ځای کې ډوبه شوه، دا ځوانان دي زمونږ، دا زمونږ افرادي قوت دی، دا په ډېر لوی شمېر کې دی. دلته کې د هغه شانتې مواقع دي ته نشته چې دوی پکې د خپلو صلاحیتونو اظهار وکړي. نو دوی د خپلو صلاحیتونو اظهار دپاره، د مزدورۍ دپاره، د دو پیسو ګټلو دپاره بهر ملکونو ته سفر کوي. نو هم د دې په وجه باندې د مرګونو شمېر چې کم دی سیوا کېږي. او ډېر خلک به دا وایي چې یاره دلته کې زمونږ سیاسي یا پولیټیکل چې کم خلک دي، چې کم حکمرانان دي، نو هغه صحیح ایماندارۍ سره کار نه کوي، رشوت ستانۍ نه کار اخلي. دا ولې داسې دي؟ ظاهره خبره ده چې تربیت نه دی شوی، چې دا په کم مقدار کې وی د دې به تربیت کېدو نو بیا به په بهتره طریقه باندې موږ سره ښه افرادي قوت راتلو، د هغې به ښې نتیجې مخې ته راتلې. نو دا یو شریکه سلسله ده چې د دې په وجه باندې د دې اثر زمونږ په ژوند باندې شته او یقینا چې مونږ ته ډېر لوی نقصان راکوي. نو باید چې د دې نه ځان بچ کولو دپاره مونږ ښه او ښکلې طریقې سره خپل ژوند ترسره کړو او په دې کې چې کوم مونږ ته مشکلات دي د هغې د ازالې دپاره لاره مونږ پیدا کړو. نو دې دپاره پاپولیشن کونسل اف پاکستان چې کوم خدمات ترسره کوي یقینا چې دا هم د ستاینې وړ دي او باید چې په دې حواله باندې کار هم وشي. په هر حال مونږ د اکرام الحد صاحب سره خو تفصیلي خبرې اترې وکړي، خو اوس چې کوم دی مونږ به تفصیلي خبرې کوو د ریجنل ډایریکټر خیبر پختونخوا فیملی پلاننګ اسوسییشن اف پاکستان ګوهر زمان صاحب سره. ګوهر زمان صاحب چونکې ظاهره خبره ده په دې حواله باندې اهم سټیک هولډر دی، فیملی پلاننګ اسوسییشن د ډېر وخت نه کار کوي، نو اثرات یې تر اوسه پورې څه دي د هغې نتیجې څه مخې ته رالي. ګوهر زمان صاحب ډېره زیاته مهرباني مونږ ته د وخت راکولو. ګوهر زمان صاحب آپ پشتو بول سکتے ہیں کہ نہیں اردو میں ہی بات کروں؟ جی پښتو اردو دونوں جو بھی آپ انګریزي زبردست. ګوهر زمان صاحب زه خو اصل کې پښتو کې خبره کول غواړم ځکه چې خیبر پښتونخوا ده نو زمونږ لرې پرتې علاقې وزیرستان پورې اواز دي که نه د سونو اف ام ریډیو نیټورک. ګوهر زمان صاحب ظاهره خبره ده چې فیملی پلاننګ اسوسییشن د ډېر وخت نه په پاکستان کې دننه کار کوي، بیا پاپولیشن باقاعده اداره موجوده ده په پاکستان کې، پاپولیشن کونسل اف پاکستان هم په دې حواله باندې خپل کردار ادا کوي، یعنې ګڼ شمېر امور دي. بیا هم
مونږه پریشان یو په تیزی سره د زیاتیدونکو آبادۍ نه. نو د دې متعلق لږ را سره شریک کړئ چې د لپاره تر اوسه پورې څه هلې ځلې شوي دي او د هغې اثرات څه دي. جی خسته رحمان صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې رهنما فیملی پلانینګ اسوسییشن اف پاکستان په بنیادی طور باندې په فیملی پلانینګ باندې بلکې جنسي تولیدي صحت ټول چې یو د دې پوره یو مکمل جز دی. فیملی پلانینګ د دې جز دی په هغې باندې ټول کار کوي په تروټ پاکستان کار کوي او کله نه کار کوي د تقریبا د 1953 راسې کار کوي په دې باندې. جی نو د دې پریزنس چې کوم دی په ټولو صوبو کې هم دی، ګلګت بلتستان آزاد کشمیر پورې د دې پریزنس دی او په دې د آبادۍ په مسایلو او سپیسیفیکلی چې کوم د بنیادی چې ما خبره وکړه چې د جنسي تولیدي صحت باندې کار کوي چې شرعي اموات چې کوم په میندو کې شرعي اموات چې د زیاتی وجه ده د دغه باندې کار کوي او دغه په کمی باندې کار کوي. او بیا د دې چې کوم د ټول ملک کې چې کوم دی د دې برانچز دی د دې جنسي تولیدي صحت چې هغه ته فیملی هیلث هاسپټل وایو باغې باندې کار کوي. د آبادۍ موږ دا نه وایو چې د آبادۍ کنټرول موږ ورډ کنټرول باندې استعمالو بلکې د آبادۍ د ترقۍ لپاره چې څه ته موږ پاپولیشن ډیولپمنٹ وایو دې لپاره کار کوي. نو دې څنګه چې ما تاسو ته وایي چې د 1953 نه کار کوي په دې ټول پاکستان کې او د هغه وخت نه کار کوي چې کوم ورځو کې دا پاپولیشن ډپارټمنټ چې کوم بهبودي آبادی ډپارټمنټ دا په ګورنمنت په سټرکچر کې موجود نه او دوی چې کوم دی بیا د دې ډپارټمنټ د فیملی پلانینګ اسوسییشن اف پاکستان رهنما اف پی ای پی دا لوګو بیا واغشتو دا ډپارټمنټ فدرل لیول په د ایوب خان صاحب جنرال ایوب خان صاحب په وخت کې جوړ شو او بیا دا ډپارټمنټ پروینشل لیول باندې جوړ شو. نو اوس خو د 18 امندمنت نه پس چې کوم دی دا یو پروینشل سبجیکټ دی چې د آبادۍ د مسایلو سره چې کوم د صوبې مخ په مخ دي د هغې د کمی لپاره چې کوم دی دا خپلې صوبې به چې کوم دی ټول تمامې صوبې به په خپله کار کوي. او تاسو ته پته ده چې دې وخت کې موږ په ټوله دنیا کې په 5م نمبر یو د آبادۍ په یعنې د لوی چې کوم ته موږ پاپولس کنټري وایو. نو په دې 5م نمبر باندې چې یو نو ظاهره خبره ده چې زموږ وسایل ډېر کم دي او مسایل مو زیات دي. نو چې مسایل دې زیات وي او وسایل دې کمی نو هغه کور هم چې کوم دی ډېر په مشکل سره چلی. دا خو موږ ټول پاکستان دی او په یو وخت کې چې کوم موږ چې کوم کله ازادېدو نو دا تقریبا 34 میلیون موږ. نو تاسو سوچو کې چې دې وخت کې موږ چې کوم دی تقریبا 241 میلیون یعنی تقریبا 700 ګونه نه هم موږ چې کوم دی بړاو شوي یو. نو دا د آبادۍ چې کوم دا زیاتې لکه کومه چې د آبادي زموږ زیاته شوې ده نو ډیفینټلی زموږ چې کوم دی ریسورسز کم دي او وسایل چې کوم دي زموږ دا ډېر د نشي توازن د دواړو په منځ کې نشته د مسایلو او د وسایلو. نو په دغې وجې نه زموږ چې کوم دی په مخکې زموږ چې کوم دی مسایل راته مخکې زیات دي او د آبادۍ د کمی لپاره چې کوم دی بلکې د آبادۍ د ترقۍ لپاره چې کوم دی موږ به خپل اهداف دا ضروری ده چې موږ ځان ته څنګه چې د موږ دلته کې پروینشل لیول باندې هم یو FP2030 ګروپ دی چې په هغې کې چې کوم دی دا اهداف موږ خپلو تمام څومره چې دي که ګورنمنټ لیول باندې دي که زموږ نان ګورنمنټل ارګنایزیشن دي یو اهداف دی او په هغه ګروپ کې چې کوم دی موږ ورکینګ ګروپ دی په هغې کې موږ دا ټول چې کوم دی په دې مسایلو باندې کار کوو لګیا یو. صحیح ګوهر صاحب ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه. اصل کې زه هم دا واضحه کړم چې زموږ هم د دې پروګرام مقصد دا نه دی چې موږ د آبادۍ د کمی خبره کوو چې آبادي دې کمه شي. موږ د دې خبره موږ د کنټرول خبره هم نه کوو. موږ د یو ښایسته آبادۍ خبره کوو د مناسبې یا د تناسب والا آبادۍ خبره کوو چې په آبادۍ کې د تناسب باوري شي. نو چې اوس ما بیسیکلی عرض دا کولو چې دا چې څومره ادارې کار کوي تاسو د دې خبرو کو حکومت خبره مو شوه دې نه علاوه بیا پکې پاپولیشن کونسل اف پاکستان هم ریسرچ کوي او حکومت ته تجویزونه ورکوي د دومره ستړي روانې دي. نو بیا دا کمپوننټ ټولې په ځای باندې پاتې دی چې آبادي په تیزۍ سره سیوا کېږي او لګیا دی موږ هم دا اماره لکه 5م نمبر ته رسېدو ما داسې خیال دی چې اخره کې به موږ بیا په ټولو نه په ټاپ شو چې دا سمه کومه سلسله روانه ده ځمکه به کمه او خلک به سیوی. زه دا وایم چې کوم ځای کې کوم سټیک هولډر میسنګ دی چې د هغې په وجه باندې خلک پوه نه شو په دې باندې چې تناسب والا آبادي ښایسته آبادي ده. یعنی خلک بیا هم په دې دغه باندې ټرم باندې یا په دې لفظ باندې یا د دې په تناظر باندې ولې پوه نه شو. موږ نه سرته څه میسنګ دی حکومت نه او سټیک هولډرز نه. جی بالکل.
ګوره بنیادی تور باندې چې کوم د زمونږ یو داسې سوسایټي د ست چې هغه مونږ په انګریزي کې وته میل ډومینیټډ سوسایټي وایي یا مونږ دا وایي چې هر کور چې کوم د دا سوچ کوي چې زما دي مټي زیاتی وي یو خو زمونږ دا کلچرل ایشو هم دا یو قسم ته بل دینه علاوه چې تاسو سوچو کې چې وسایل کم وي نو زائده خبره چې په تعلیم باندې پیسې لګي تعلیمي چې کوم دی هغه کې وسایل به تک چې وسایل د کمی تعلیم به کمی د غرانګي ورسره چې کوم دی د هیلث فیسیلیټیز دی هغه چې وسایل د کمی نو هغه به زیات وي دغه شرایع اموات چې کوم دی هغه د ماو الله چې کوم کو هسپتالونو ته نه رسي مېندې د هغه د بچو د پیدایش په وخت باندې چې کوم د ست چې مونږ اول خو دا فیصله مونږ نه کوو د غربت توجینا چې یاره هسپتال ته بوزو او کنه او بیا د هغه د وجنه چې کوم د یره د فیصله ګاډي ووي او کنه بیا پیسې جیب کې شتا او کنه نو دا ټول خبرې چې کوم د عمدې بړتي وي آباد دا چې کوم د زموږ د آبادی دا زیاتې د دې په وجه باندې چونکې ما تاسو وی کنه چې زموږ وسایل ګوره د یو وخت کې چې 34 میلیون تاسو خپل سوچو کې چې په دې روډونو باندې تاسو ګوره په دې روډونو باندې تک چې کم د مخ کې او په باندې گاډي نو بل اساسانه سره و چې کم د لکه مطلب چې گاډي نو اکسیډنټونه نو گاډي چې ډېر راغله اکسیډنټونه ور سره راغله نو شرع اماتم ور سره چې کم د دغه څه زیات دغه څه ور سره چې کم د یعنی بنیادی مسله زموږ دا چې یو خو اویرنس نشته ټیک تا اویرنس نه دي شي چې یاره زموږ چې کم د دا صرف مټي زیاتولو سره چې کم د زموږ مسایل زیاتیږي دغه نه زیاتیږي د سره چې کم د زموږ ته هغه چې کم زمونږ زړه غواړي چې یاره زمونږ یو ښه نسل یو ښه براټ اپ طریقې سره چې کم دی لوی شي چې هغه سره مونږ خواري وکړو او هغه چې کم دی یو ډېر ښه طریقې سره هغه ځوان مونږ نه غواړو چې هغه دلته کې چې کم دی په نشو کې ډک پروت وي مونږ هغه ځوان د ملک له غواړو چې هغه د بل ملاتړ جوړ شي هغه ځوان به څنګه جوړیږي اوس زمونږ چې کوم د دې وخت کې 64% چې کوم دی زمونږ یوت آبادی ده په دې آبادی حصہ ده خو دې وخت کې که تاسو وګورئ نو ټول د مسایلو شکار دي هغه مسایل هغه مسایل داسې دي چې په دنیا په هر ګوټ کې چې چرته چې کوم دی چته مسله کېږي نو زمونږ یوت په چې کوم دی زمونږ ځوان به بالکل ګور صاحب د دې متعلق خو د وړاندې ما اکرام الحق صاحب سره خبرو کې ما په خپل په وضاحت وکړو اوس خلک په دې باندې پوه شوي هم دي کافي حد پورې د منګو کلایمټ چینج او د دې د موسمي تغیرات منفي اثرات په دې باندې پوه شو تاسو ماشاءالله ډېر ښکلي طریقې سره ما د خبرې جواب راکړو خو زه بنیادي دا وایم چې د خلکو ته مطلب اویرنس متعلق هم وخت په وخت باندې مونږ ګوره کتل به په نغه باندې به چلېده په ټي وي باندې په ریډیو باندې به بچې دوی چې مختلف قسم له سلسله تر سره شوه خو د هغې باوجود هم چې کوم د اویرنس سیشنز مو چلیده نو تاسو دا غنئ چې څنګه نورو ملکونو په دې حواله باندې پالیسی میکینګ وکړو هغې بیا انفورسمنټ وکړو نو دې ملک کې دننه کېدی شي داسې چې مطلب دا دی چې دا په خلکو باندې باوري شي څه قانون سازي وشي دې دپاره او که دا نه کېږي نو بیا به د دې نه نور څومره بیا دا نقصان سیوا کېږي ستاسو په خیال ورجی تاسو بالکل دا کوم طرف ته چې اشاره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده نمبر 1 خبره دا ده چې دا زمونږ چې کوم دی په پولیټیکل مانیفیسټو کې دا د هرې پارټۍ دا پکار ده چې دا پریارټي وګڼي دا چې کوم دی داسې دا مسله دی داسې نه پرېږدي نمبر 1 دویم دا چې زمونږ چې کوم د دلته کې د ډپارټمنټس دي پاپولیشن پروینشل ډپارټمنټس دي دې کې باقاعده چې کوم دی کې چې پولیټیکل ویل سره چې مونږ وایو یا زمونږ چې کوم دغه دي زمونږ چې کوم سیاسي ډانچه دلته هغې په د هغې د هرې پارټۍ په آیین کې دا پکار دي چې دې خبرې ته پریارټي ورکړي دې خبرې ته چې کوم دی دا لکه مطلب دی یو خاص مسله وګڼي ځکه چې دا د نورو مسایلو څنګه چې یو غربت ته هر مسلې یو جړ دی یو بنیاد دی دقه شانې چې کوم دی دا آبادي دی وخت کې چې کوم مونږ زیاتو بغیر وسایلو نه چې وسایل مو نشته او آبادي مو زیاته او دې کې مونږ توازن نه پیدا کوو نو دا زموږ بنیادی مسله ده او په دې کې چې کوم دی د مونږ د ګورنمنت او زموږ د بلکې د هر فرد دا چې کوم دی دغه دی خو هغه فرد چې کوم دی اول ایجوکیټ کول دي او بیا هغې دپاره چې کوم دی دا پورې حالې ځلې کول نو ګوهر صاحب تر اوسه پورې مونږ د خلک ایجوکیټ نه کړی شوه ګورنمنټ او د ټول سټیک هولډرز که نه خلک ایجوکیټ کېدل په دې ولاړو غواړي نه
نه جی دا څه کوم دی مونږه پرایورټي تر اوسه پورې چې دا څه غنمه نو دا زموږ پرایورټي چې کومه دي شي ته مونږ پرایورټي نه دا ورکړې کچري مونږ دي شي ته پرایورټي ورکړو زه دا نه کوم ولی نور ملکونه چې کوم دی بنگلاديش مونږ نه رستو آزاد شوی دی او هغه چې کوم دی په دې مسایلو باندې چې کوم دی دا غوموندو څه دا مسایل خپل چې کوم دی هغه کنټرول کوي حل کو او مونږ چې کوم دی دا نشو کولای دا زموږ پرایورټي کچري زموږ دا پرایورټي زموږ د دې ملک زموږ د پولیټیکل مانیفیسټو زموږ د ګورنمنت او زموږ د هر فرد په حیثیت فیملی ممبر ما دا شی چې ز پزان د خپل ذمہواری وګڼم دا یوازې د ګورنمنت نه دا زموږ د سیول سوسایټي د نار ګورنمنټل ارګنایزیشنز د ګورنمنت او د هر فرد د ذمہواری ده چې دا ذمہواری وګڼي چې خپل وسایل ګوره موږ د ملک ته چې کوم دی هغه مټي پیدا کول غواړي چې هغه د ملک صحیح طریقې سره چې کوم مسلې ولې نه دی پیدا کول پکار کو زموږ ګوره دې که تاسو اوس موږ ریلیټ کو چې پیغمبر علیه السلام به چې کوم د په بسیارو دغه باندې چې کوم د امت باندې فخر کوي نو فخر خو په دغه ته به کوي چې هغه چې کوم د تا خطر طریقې سره لوي کړی کنه نو چې هغه خطر طریقې سره دغه براټ اپ ته نشي کولای هغه چې کوم دغه نه کې رزق خو هر شي لا چې کوم د الله تعالی ورکړي دغه چې کوم دی واده خود هغه چې کوم دی د هغه صحیح حیثیت چې اشرف المخلوقات وایو هغه اشرف المخلوقات په څنګه دا غي براټ اپ د ټول نه زیات ضروري دي چې اوس مونږ ته دا پته ویو دا اویرنس مونږ ورکړي بچی دا چې یره چې کوم د بل د حق خیال ساتي نو چې هغه د بل حق خیال ساتي نو ولې ودا مسائل راځي ګوهر صاحب تاسو خبره وکړه مذهب په حواله باندې عمومي تور باندې دا یو ډیر لوی لکه مطلب دا دی اصل کې دا خند د خلک د دین خند جوړولو کوشش کوي مطلب دا دی چې په دې حواله باندې علما کرامو چې کوم د اهم سټیک هولډرز دي نو تر اوسه پورې اغي سره په دې حواله باندې خو ظاهر پر کار بشوي وي خدا رصد یا دا پیغام یا په دې حواله باندې چې دا کوم ناشته ده نو دا ای پولیسي طریقې سره اون رسیدلو کو څنګه چې لکه مطلب علما کرام خپل خلکو ته کرام چې کوم دی په جمعتونو کې وي نو بیا به زموږ چې خلک په دې خبره باندې زیات پوښي اوس خو خیر مسلې په خپل هم پوي چې کله په خپل نه پويږي نو بیا مسلې پوي ځکه چې کلایمټ چینج هم را روان دي سیلابونه مرضی غنم چې کوم دی هغه په کمی دودي دا شانت نور تاسو د اوبو وسایل د ټول نغټ اهم اوبدي اوب نشته اکسیجن چې کوم دی مونږ ته لګیا دی ورس پورس باندې کمیږي بیا اوزون لیر چې کوم دی هغه پوره دنیا لګیا دی ډیسټرب کوي جی انټر کنیکټډ مسلې دي بالکل جی 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 بالکل نو تاسو څه غنی چې لکه مطلب دغه سټیک هولډرز بمزان سره په دې پلیټ فارم باندې یوزي کول وینو بیا وکړه آسان شي جی زبدي کې یو ارز ته حکومت چې دی چې کوم دی زمونږ دلته په پروینشل لیول فدرل لیول باندې هم د هیلث منسټري اند پاپولیشن وینګ چې کوم دی د اغي هم د دې حصہ دي او پروینشل لیول باندې هم د دې FP20 یو 30 یو ګروپ ته FP20 30 اهداف دي یو د سپیشلی د ریپروډکټیو هیلث او فیملی پلانینګ لپاره نو هغه کې چې کوم دی 8 ریکمنډیشنز چې CCI ریکمنډیشن ورته وایي کونسل اف کامن انټرست چې د نېشنل سطح باندې چې کوم دی هغه کړی دي او هغه 8 پوینټس کې نمبر 8 پوینټ چې کوم دی هغه د علماو شمولیت دی چې او بنیادی تور باندې چې کوم دی لکه دغه نه شروع کړی د اویرنس او سچ بیداری دی ته وي دغه نه شروع کړی دا او راځه بیا ورپسې چې کوم دی لکه د کوم چې زموږ د سرویسز دي د هیلث والا دغه هم پکې انکلوډډ دي بیا ورپسې کاونسلینګ دی بیا ورپسې د دې بجټینګ دی بیا د دې کیپاسټي بیلډینګ دا 8 پوینټس دي ټوټل او هغه کې اخیری پوینټ چې کوم اتم نمبر دی هغه د علماو چې کوم د شمولیت دی چې د دینه بغیر چې کوم د داک شي نشي کېده او هغه دا چې کوم ځای کې لکه بنگلاديش ته ورته چې علما پکې شامل کړي دي نو هغه سونه پدې کې باندې کوم د پدې مسایلو باندې برې مونږ لري دا کښانه چې کوم د اوس زمونږ د ملک هم دغه اهداف دي او ان شاء الله ولزدي کې علما چې کوم دي چې د کازو زموږ سره لکه په دې ګروپ کې پروفیسور زار الحق صاحب د ثوابانه هغه دی باندې ډیر خسته او ډیر کله او ډیر خطرې کې سره چې کوم دی د خپل منبر د خپل محراب نه چې کوم دی دا درس او تدریس ورکوي او په دې باندې خبرې کوي او موږ سره هم په دې کې شامل دي نو موږ اوس په دې پروګرام کې چې کوم دی د دینه بغیر خو موږ چې کوم دی یو خبرم چې کوم دی لکه داسې سپیشلی چې موږ اویرنس ته راځو نو دا ډیر ضروری دی انوالومنت اوس دې کې چې کوم دی امید لرم چې ان شاء الله ولزي دې کې به ډیر سر چې کوم دی دا چینجز راشي او کتا سو وګوره نو زمونږ چې کوم دی لکه اوس د کرنټلی وخت کې چې کوم دی لکه اوس په دې نننی وخت کې زمونږ اوس دا
یعنی خلک غواړي چې فیملی پلانینګ وکړو خو زمونږ ورته اوس هغه وسایل دومره کم دي چې مونږ ورته ورسېدی نه شو. 34% اوس زمونږ چې کم د کنټراسپټیو پریویلنس ریټ دی کم چې دغه ته چې کم د چې کومې طریقې د فیملی پلانینګ دا 34% په عوامو کې دی. خو غواړي خلک څومره دا چې کوم دی لکه مونږ 50% او 60 ته چې کوم دی بای 2030 څنګه راسو دا په دغه طریقو سره چې دی علما او د ممبر او د محراب د طرف نه چې کوم دی دا بیداری لاړ شي خلکو ته چې مونږ چې کوم دی په دغه چې کوم دی اسلام د کوالټي خبره کوي د کوانټیټي خبره نه کوي. دغه خبره د دغه علما په ذریعہ چې کوم دی ان شاء الله دې ترسي او سات چې کوم دی زموږ د ګورنمنت پرایورټي دا چې تر کومه نه ګرځېدلی چې کوم او الحمدلله اوس ښکاري داسي چې لکه مونږ چې د ځلې د ټاسک فورس چې پروینشل دغه چې کوم دی د وزیر اعلی د دې ټاسک فورس دغه لیډ کوي نو هغه دا خبره پکې کړې وي په میټینګ کې په ټاسک فورس میټینګ کې چې فندینګ از ناٹ د ایشو. نو چې فندینګ از ناٹ د ایشو نه ان شاء الله ولدي چې په دې باندې اوس دغه ټایم کې چې کوم دی لکه د هغې هم دا پرایورټي ښکاري د کرنٹ ګورنمنت او هوپ سو چې ان شاء الله په دې باندې چې کوم دی لکه پرمختګ ډیر غټ کمې راشي په دې دغه کې چې کوم دی لکه په دې مسله مطلب قابو شي. ډیره مهرباني ګوهر زمان صاحب تاسو ریجنل ډایریکټر یې د خیبر پختونخوا فیملی پلانینګ اسوسییشن مونږ ته د وخت را کولو د خبرو کولو ډیره مهرباني جی. ډیر شکریا جی. ډیر مشکور یم تاسو خپل همو قیمتي وخت مونږ لرا کو اوریدونکو یقینا چې تاسو وورید او زمونږ په فیسبوک باندې چې کوم ملګری دي نو ای به موریدلی وي چې بنیادی تور باندې د دې مسلو د حل د لپاره لارې لټول دي. لارې بل څوک باندې لټي مونږ چې د خپل تدبیر نه کړي وي په تدبیر چې د کوټي سورې بننه کې دا تقدیر دي چې بدغه کوټه ساسي نو د لپاره باید چې مونږ خپل ذهن جوړ کو او مونږ هغه خلق پیدا کو هغه افرادی قوت د معاشري تور کو چې پای باندې د معاشره فخر وکي چې پای باندې د معاشره ودرېږي نه چې مونږ هغه انجینیرز د معاشري لور کو چې هغه په یو پول کې دومره کرپشن کړي چې پول په دوه مورز باندې واپس را پروزي نه چې مونږ هغه افرادی قوت خپل سیاسي میدان تور کو چې هغه زمونږ پولیټیکل سټیبلیټي خرابوي نه چې کم دی مونږ د ادارو ته هغه خلک ورکو چې هغه د دې ملک د پرمختګ د پاره د کار کولو په ځای باندې دې ته نقصان ورسوي نه چې مونږ هغه خلک چې کم دی را پیدا کو چې هغه مونږ ته پروژه کې ګرانی پیدا کوي مونږ هغه افرادی قوت هغه اشرف المخلوقات هغه ذهنونه پیدا کو چې هغه په دې معاشره کې د ګرانې په ځای باندې ارزانی پیدا کی خود ساخته ګرانی پیدا نه کی. مونږ د یو ریډي والا چې هغه ټماټر خرڅي پیاز خرڅي سبزی خرڅي فروټس خرڅي یو دکاندار چې هغه په هول سیل ریټ باندې خوراکي سيزونه خرڅي او که انفرادي تور خرڅي او مونږه داسې ځلې انتظامی افسران پیدا کو چې هغه په ایماندارۍ سره د معاشري د پاره یو ښه بهترین خلک او هغه چې کم دی هغه د پاره یو هغه انساني چې څومره د هغه کیپاسټي د یا د هغه د کار مقدار دی چې هغه څومره کولی شو انسان په وس کې چې څومره وي چې هغه ته مغه شانته اویلیبিলিټي مراشي نو علاوه د معاشره سسټینیبিলিټي طرف ته زی استحکام طرف ته بزي استحکام په تناسب کې دی او د دې متعلق موږ د اسلام حواله ورکو نومیا نروي مونږ سره یو بهترین لفظ دی یو بهترین لوی حکم دی چې د هغې په شا باندې یو اوږد تناظر دی چې په هغې کې اوږد میاده او لنډ میاده منصوبه چې کوم دی انسان د خپل ژوند دپاره جوړوي. مونږه عمومي طور باندې وګورو د پیغمبر علیه صلات وسلام ژوند مبارک ته وګورو نو هر یو کار کې هغه الله پاک ته هغه عظیمي هستی چې د چا په وجه باندې د پوره دنیا پیدا ده الله پاک ته یو سوال کولی نو الله پاک بار څه ټیکول خو هغه د ټولو امورو نه تېرېږي او دا انسانانو ته اشرف المخلوقات ته امت ته یو سبق ورکوي چې که مثال په طور غزوه خندق کې خندق کنل دي نو دا یو عمل دی چې دا مونږ له کول دی او د هغې په بنیاد باندې خپل تحفظ باوري کول دي. نو ظاهره خبره ده چې پیشگی احتیاطي تدبیرونه علاج کول دا مونږ ته د دې حکم دی. نو چې څنګه د صحت علاج دی دا شانته د ژوند علاج هم دی. ژوند علاج الکه دی شي چې کله مونږ یو مناسبه آبادی چې کوم د مخ په وړاندې بوزو که مونږ په آبادی کې د نه مسلو پیدا کولو کوشش کوو په تیزی سره زیاتېدونکې آبادی وي نو دا لفظ تیزی دا انتهایی لوی نقصان کوي او هغه نقصان نن مونږ ته په هر صورت کې مخې ته راځي. سنیچرز شوکماران مونږ وینو چې د پیښور غوندې ښار په ګډ ګډ کې موجود دي د یو بل نه موبایل موټرسایکل غله سیوا شو ډاکوان سیوا شو مرګونه سیوا شو قوت برداشت کم شو نو دا هغه څیزونه دي چې دا د زیاتېدونکي آبادی یعنی چې هر کله رصد سیوا شي نو د هغې طلب کمیږي. دا د معیشت یو اصول دی په مارکیټ کې چې یو څیز رصد سیوای یعنی زیات جوړیږي نو د هغې بیا طلب کمیږي هغې بیا ډي ویلیو کیږي یعنی د 10 روپو تولیه چې هغه په ګرمۍ کې ملاویږي په 10 روپۍ
نو ظاهره خبره چې په یخنۍ کې هغه بیا د هغې رسد کم شي مارکیټ ته کمې راځي نو هغه بیا تاسو ته په 3 په 4 روپۍ میلاویږي د هغې دغه چې کم دی ارزان شي قیمت یې کم شي سیس چې زیات وي خوند به کم وي چې سیس څومره کم وي دومره به خوند زیات وي دا چې کم دی د یو بل بالعکس متناسب دی کوالټي او کوانټټي یعنی معیار او مقدار بهر ستاسو کال طرف ته راځم امید لرم چې څه ناڅه خبره به زمونږ اورېدونکو په ذهن کې ناست دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک جناب وکم زینا زه خو جی ګل زمان خبرې کوم د ورسک روډ نه ګل زمان صاحب موضوع هم تاسو اورېدلې خبرې هم تاسو اورېدلې خپله خبره را سره شریکه کړئ د دلیل په بنیاد باندې خدا خبره مې کوله جی چې زموږ په عمل کې شکر دی هر څه ښه ډېر دي که نه صحیح ده جی اوس زموږ مدنیات کو ګوري زموږ یو فوټ کاڼې په 2000 روپۍ خرڅېږي او دا په مومندو کې پیدا کېږي که نه صحیح خو دغه وسایل کله بند کړي دا قوم او کله آزاد کړي که دا اداري حکومت خپله واخیستي او دا یې برابر کړي نو دې نه شام ګدام ګاډي را چلېږي د کمې زمانې نه چې نه ګاډي را چلېږي او چې غر ته وګوري نه معمولي غونته کرښه یې پکې والې ده هغه زموږ په ځای پراته دي کوم ځای کې چې تیل زموږ روزي په هغې نه پوهېږو چې چېرته لاړه کوم ځای کې چې ګیس زموږ روزي په هغې نه پوهېږو چې چېرته لاړه نو زموږ په مل د سرو زرو مل یې داسې مل یو ځای کې هم نشته خو پته نه لګي چې دا به څوک سیده کوي او دا به څوک ټیک کوي او د ایمانداره خلک به کله راځي والله موږ خو داسې خلکو پسې مړه شو یار ادارې د پاسه اداره راولي هم خبر نه کوي نو زه هم دا وایم چې دا د اصل کې دا مقدار د انسانانو مطلب دا دی چې سیوا دی یعنی سیوا نه مراد دا چې خلک د دې د تربیت کې والدین غفلت کوي او په دې وجه باندې دا مسلې که مونږه افرادي قوت ورکو چې دا کم خلک تاسو یاد کړئ چې د دا سیزونه مینج کوي او صحیح طریقې سره نه مینج کیږي یا په صحیح طریقې سره د دې خیال کوي یا ساتنه نه کوي نو ساتنه خو به اله صحیح کیږي چې مونږ صحیح افرادي قوت خو دغه تکې نه وکنه صحیح افرادي قوت به مونږ ته والدین راکړي نو چې د والدینو په خپل تربیت نشي وینو به د مونږ ته صحیح افرادي قوت راکړي یو منټ د ګرینیډ غږ زموږ چین اغېشتی دی که نه نو زموږ خلکو پکې دماکه وکړه نو څه به یې کرک کو او څه به یې راوړو چې راوړو دلته به بیا کرک اوس هغې اغېشتی دی نو هغې یو مزي باندې کټ کوي دفتر کې به پیسې ورکړي خو خراب پکې نشته او ته وي لاری درته ډکه سزا او په داسې ریټ یې درکوي د ګرینیډ قیمت دلته 800 روپۍ فوټ دی نو مونږه هغه ستا خبره مونږ سره وسایل هم نشته خو چې مونږ سره کم خلک تعلیمونه کوي او ښه کوي ټول نه بهر ملته دي او دلته بس هم زموږ پرم خوشي خلک ګرځي نو صحیح بالکل ټیک دا مطلب دا دی چې په دې کې دا توازن یا دا تفاوت چې کم دی که نه نو د دې طرف ته خو پام کول دي لکه مطلب دا دی چې مونږ خو خلک دلته کې ایثارول هم دي او هغې ته موقع هم ورکول دي نو باید چې تر څو پورې مونږ دا وایو چې یاره دا سړی دا ډېر خلک چې کم دی بد کوي نو چې کم ښه خلک ښه کولو والا دي نو هغې رامخکې کېږي نه که نه ورته تښتي نو دا خو هم صحیح خبره ده تاته یو خبره کومه تاته یو خبره ما ورسېږي جی غریب سړی زوی که هر څومره سبق وایي او هر څومره یو تعلیم حاصل کړي او هغه د بلډینګ انجینیر شي او که د ارث انجینیر شي دلته هغه ته څه نه میلاویږي دلته کم خاماران چې ناست دي د هغې بچي وایي ما نه زموږ یو رشتهدار دی پیلټ دی هغه ویل دا ټول پښتانه چې دی که نه د پنجابیانو افسران بچي دا ګاډي چلوي خو چې کله د جنګ وخت راشي دوران دغه خراب شي څوک وایي زما په کوزېدو کې په سر چکر راځي څوک وایي زما په خطو کې په سر چکر راځي دغه د سپارش شیزونه دي بس همدغه خماران نه چې دوی په پنجو کې هر څه نیولي دي دا شیزونه دوی چاته نه پرېږدي دا شیزونه دوی چاته نه ښیي چې دا څه دي او زه خو بې تعلیمه سړی یم ډریور یم زه ګاډی چلومه خو لکه دا خبرې زه ټولې زموږ د نظر نه وځي موږ دا ټول ملک کتلې بالکل ستاسو خبره په خپل ځای باندې ډېره اهمیت لري په داسې سخته اداره باندې ورته چې سړی پانسي کوي او چې 100 روپۍ ورکړي بس ځپي دا د ما سره قانون کوي که نه جی نو اوس دا ټول خو دا مطلب دا دی چې موږ تاسو ګورئ څومره مثالونه ورکړه د مزدور نه واخلئ تر بیوروکریټه پورې تاسو لاړئ نو دا خلک چې کم دي نو ظاهره خبره ده چې دا خو په یو دا خو عام خلک دي که نه مطلب دا دی چې داسې خو نه دی که نه چې یو خاص مقناطیسي طبقه ده چې هغه ناسته ده داسې خو نه ده که نه لکه هر ځای کې ګوري بیل بیل خلک ناست دي او زه وینم چې د عامو خلکو نه هم غریبانانو نه هم مالدارو نه هم متوسط طبقې نه هم خلک ځي د مختلفو ځایونو کې کینی اختیارمند کېږي خو چې کله اختیار لاسته راشي نو الټه شي چې اختیار لاسته راشي بیا بدل شي د محکمو د پاسه یو محکمه کینی موږ یو ځای کې کار کوو د ماربلو کار کوم ما نه 1.5 روپۍ ټیکهدار له چې ورغلم 1.5 زره هم دي له ورکړي دي
ما ورته ولې ورکړي هغې له څوک به نږدې نه ورته پخوا هم دا حکومت و دې حکومت کې پریویټ کسان به یې محکمه باندې کښېنولي هغې نه به محکمه هم یېرېده او بلډینګ ټیکهدار به هم ته یېرېدو هغې ته به نږدې نه ورتلو زه ورننوتم هغې ته پته نه وه زه هم داسې جټ لکه د شاړ غونته ورننوتم ما نه به 10,000 روپۍ د څه اخېستي دي هغې غږ نه کولو چې موږ خو څوک نه شي راتی دې څنګه راغو ما تا سره مې هم سمپلي پرتې دي چې کوم ماربل ما بهر 4 لاری مال پروت دی که پکې فرق چې زه یې واپس یوسم او که پکې فرق نه ما نه 10,000 روپۍ د څه اخېستي دي بالکل بالکل چې کله بیا ټیکهدار خبر شو بیا به د هغې پورې ما پورې خاندله ویل کار خو دې ټیک دی خو موږ به څه کوو بس بیا رانه په ګپ ګپ کې ویل یو ګډوډ یې به راځئ چې موږ روټۍ وخورو هغه 10,000 روپۍ مې ترې واپس واخېستې که ټول خلک ټیک شو سم شو زه کار سم کوم ته ما ولې مری نه نیسي صحیح دا ټیکول دي ځان سره ټیکول دي ظاهره خبره ده چې کوم موږ داسې نه کوو او سره خپل ټیک ژوند تېرو نو دا مسانه نه ده ډېره مهرباني موږ سره د شرکت کولو زموږ بنیادي مقصد هم دا دی ځکه موږ په اجتماعي لیول په اجتماعي کچ د دې متعلق خبره هم کوو بهرحال ډېره زیاته مهرباني ستاسو د ټولو چې څوک موږ سره شریک شو نن پروګرام کې او چا چې په فیسبوک باندې واورېدو کتو چا چې په ریډیو واورېدو پروګرام یقینا چې موږ کوشش کوو چې زیات کالرز واخلو خو وخت چې کم دی موږ ته اجازت نه راکوي همدې سره د پروګرام مقصد د رسېدل ښه د باد و بریالي اوسئ او د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره سونو FM ریډیو نټورک سره اوسئ په مخه مخه